تا چېرته سوچ کړی دی چې تا زوی سره دومره لوی مبارک موبایل دی دا چېرته و تا خو هغې دپاره نه دی اخیستی دا کم طرف نه راغلی دی بر اسمان نه برانه کې راغورځېدلی دی خو چا به ورته اخیستی وي او څوک هسې په چا باندې خرچې نه کوي خو تا زوی باندې چې خرچې کي موبایل یې ورته اخیستی دی د ملګرتۍ په بدل کې اخیستی دی هغې څه ورنه مفاد دي همدغه ستا زوی چې هغې سره سبا نه ګرځي ملګرتیا ورسره نه کوي بیا قتلوي در پره او چې کله یې قتل کي بیا ته جاړې بیا څه وایي زما لویه ګناه دا دی چې زه پښتون یم ځکه مې قتلوي داسې مه وایه چې زما لویه ګناه دا دی چې پښتون یم بلکې داسې ووایه چې زما لویه ګناه دا دی چې دلا او بېغیرته یم دوس یم تا چې ایمان غیرت وی تا به دا زوی د غلطو خلکو نه منع کړی و تا به هغې نه تپوس کړو چې زویه د ښایسته موبایل درپاره چا اخیستی دی د ښایسته جوړه دپاره چا اخیستی دی د مزیدارې څپلۍ درپاره چا اخیستې دي نن سبا خو څوک هسې چاته کاڼې هم نه ویر کوي چې سړی پرې د خپل سر ووهي تا باندې دومره خرچې ولې کوي خو تا هغې ټیم ورباندې ځان شپیله کړی و څه دې نه ویل چې کله زوی درپاره ته اخته کړو بیا وایي چې زما لویه ګناه دا دی چې پښتون یم نو خپلو بچو باندې خیال ساتي هغې نه تپوس کوي چې بچیه دغه جوړه درته چا کړې دی د څپلۍ درته چا اخیستې دي د غټ مبارک موبایل شریف چا در پر اخیستی دی او لږ تپوس یې کوه چې سکول مدرسې ته چا سره ځې واپس چا سره ځې ماسپښین د بعد چېرته وي مازدیګر د بعد چېرته وي چا څه په موټرسایکلو باندې چکرې لګوي د خرچې د باندې خلک ولې کوي لږه ریسرچ کوه معلومات اخله او څوک چې په خپل اهل باندې غیرت نه کوي هغه ته دوس ویلی شي او حدیث شریف کې راځي چې دوس باندې جنت حرام دی اگر چې ډېر نفلونه کوي حجونه کوي ذکر اذکار کوي خو چې غیرت پکې نه وي په هغې باندې جنت حرام دی